د سحر جادو او د کوړو منترو د ختمولو د پاره قرآني 3 آیاتونه منګو تاسو به څنګه پته لګي چې زمونږ په جسم باندې سحر جادو یا کوړې منتري یا بد نظر لګېدل دي دا غي غټ علامت دا ده چې کلم تاسو په جسم باندې څه تکلیف او تاسو ډاکټر لاړ شئ او تاسو ټیسټونه صفای او دوايانې په تاسو باندې اثر نه کوي نو تاسو په دې باندې پوه شئ زما په جسم باندې یا سحر دی یا جادو دی یا کوړې منتري دی یا بد نظر دی امام ابن قیم د دې لپاره قرآني یو 3 آیاتونه خودلې دي هغه طریقه دار چې یو لوخه براوالي پاغي کې به وبو اچوي دومره وبو چې پاغه وبو باندې تاسو غسل کیږي او دا د قرآن کریم 3 آیاتونه مختلف آیاتونه دي مختصر 3 دا به پیوای پاغي باندې به غسل وکي یا به اسب جسم باندې راواړوي ان شاء الله تعالی تاسو په جسم باندې چې څه قسم اثرات الله رب العالمین به د یخ نه ختمي هغه 3 آیاتونه هغه دادي باغی کې اولنې آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين دویم آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون دريم آيات إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى دا 3 آیاتونه دي دا 3 آیاتونه به وایي په دغه وبو باندې به ورچوب کوي او په دغه وبو باندې به غسل وکي ان شاء الله تعالی تاسو په دې بدن باندې چې څه قسمه اثرات الله رب العالمین به ختمي نه به ملالزي نه به پیر لزي نه به دمګری لزي اس یو قاری لمزي دا عمل په خپل باندې وکي ان شاء الله تعالی تاسو ته الله رب العالمین روغ صحت درکې دا ویډیو سره مخ کې شیر کړئ تاسو لپاره صدقه جاریه وګرځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته